اصل کې دلته څلور کتابونه دي. یو دا اصول الفقه دا نام دی کتاب، دا د فخر الاسلام بزدوی کتاب ده، حنفی. دا په اصول فقه کې امام و. د کتاب نام ده اصول الفقه. دې کې نن راځي په عبارت کې. دا خو د فخر الاسلام کتاب ده. بیا صاحب علامه عبید الله ابن مسعود چې دا ډېر لوی عالم د حنفي ده، د کنز مصنف ته ده. دا کنز د کتاب ده فقه کې، او ډېر لوی امام و. دا عبید الله ابن مسعود دا اصول فقه دې کې تنقیح وکړه، صفائی پکې وکړه. ولې وکړه؟ ځکه دا وایي وروسته چې دا اصول الفقه څه ده؟ د فخر الاسلام کتاب. د عبارات داسې و کالصخور، لکه صخر، لکه د غره حصه، او غره کې غټې غټې ګټې، سختې سختې ګټې. دا دوال عبارات دا داسې و کالصخور، لکه سختې سختې ګټې د غره حصه. نو دې کې ما تنقیح وکړه، صفائی مې وکړه، چې کوم مشکلات و عامې دي نه آخوا دې خوا کړو. نور آسان تعبیرات مې وکړه. دا تنقیح عبید الله ابن مسعود ولیکله. یو دا دو کتاب. بیا دا تنقیح په خپله باندې چې عبید الله صاحب ولیکله، دا بیا ګران کتاب و. دا خو ډېر علمي کتابونه دي. بیا اصول فقه خو ډېر ګران فن ده. دې سره خو د هر فن تعلق ده. چې منطق نه درځي بیا په اصول فقه نه پوهېږي. چې علم کلام دې نه زده بیا نه پوهېږي. صحیح پوهه نشي حاصلولی. اصول فقه خو یې نه ادله اربعون باس کوي. خدای چې کوم ادله اربعون باس کوي، دلیل چې ته ذکر کیا په صفت دلیل سره، دا ګران کار ده. دا شرایط غواړي کنه، اجزا غواړي، شرایط غواړي. بیا چې دلیل مثبت ته داوی ګرځي، دا بیا ګران کار ده. نو دې سره د ډېر علومو تعلق ده. علم کلام تعلق ده ورسره، چې هغه ذات او صفاتو د الله نه باس کوي. د الله ذات ثابتې په دلایلو قطعیو، د الله صفات ثابتې په دلایلو قطعیو. دا علم کلام ده. چې دا د کمونیسټو رد ده، خاص کر دې دور کې ډېر ضروري ده چې سړی ووایي. مخکې راسې ضروري ده، اوس خو بې حده ډېر ضروري ده. ځکه کمونیسټ دومره ډېر شو چې پېښور په ډک ده، مردان په ډک ده، پنجاب کې دي، صوبه سرحد کې دي، یونیورسټیو کې دي. چې تا علم کلام نه ویلی که نه، هیڅ خبره نشي ورسره کولی. دې وجې د جوماتونو کې علما چې که نه امامان، دغو پسې دا کالج وال ورځي، بیا ټوکې پورې کوي. ځکه کالج وال خو تپوسونه ترې نه کوي، ګران ګران تپوسونه ترې نه کوي. ولې هغو ته خو یې مشق ورکړی کمونیسټو، چې الله نه مني، دین نه مني. یو خو یو خپل سبکونه دي که نه، فلسفي سبکونه یې، نو هغو ته خو یې تعلیم ورکړی. نو هغه چې په استاد اعتراض وکړي، نو استاد ته جواب نه وایي، نو بیا دو پورې خان دی، اطمینان نشي ورکولی. هلته پېښور کې و، ګلبار نمبر 3 کې رمضان، تقریبا اتم رمضان.
نالته کالج وال رااله تبلیغ کې رااله زه ورغلم رمضانو ګرمي و یو ورځ کې نا کا اسلام آباد یونیورسيټي نه راغلی د شاه فیصل یونیورسيټي چې تاسو ته پته ده دین راغلی دا چې تاسو غونډیو جوانان نو آل تراغلیو تقریبا 14 کسه وکړ سیروزه کې اوس روزه ماتو کنه دو ناستی او استاد سره ناسته زور سره کېناسته روزه مات تا نو روزه چې ماتو شو اوس دوغه استاد نه تاسو کوي دا کالج والا نو خو فلسفي تاسو نه کوي او دا وځي او موږ فرض دا نو موږ فرض دی باندې ورسره پیږي فرض هغه تانه تاسو ته فلسفي کوي او داس فرض دی فلسفي تاسو نه کوي دای په خبرو نه پیدا په کالج والو خبرو ده نه پیدا ځکه خو فلسفي اعتراضونه کوي او ده هو د عامه خبرې ورته کوي چې دا فرض ده او دا سنت ده او دا مستحب ده او دا زال ته پکې ناسو نو بس زغلم چې کومه دنه تاسو کې دا استاد ده کنه دا بیا د بیره چې ته خبرې ورکې نو یو ځل ته پوښتنه وکړه نو زغلم استاد جواب نه کور بیا ته پوښتنه بل ته پوښتنه بیا زغلم د بیا جواب نه کور بیا ته پوښتنه درې بیا جواب نه کور بیا ما جواب ورکړ ما ورته اوس په بدن نه ده چې ما جواب ورکړ نو بعد دوه ماته متوجه شو نو دا فلسفي اعتراضونه دا شوري کړ نو ما جوابونه ورکول هغه چې مولوی صاحب ته موږ سره اسلام آباد ته لاړ شه هلته یونیورسيټي کې وته تقریر وکړي چې خلک خو کمونیست کېږي دا اعتراضونه کوي یو اعتراض دا وکړ چې دا ځمکه خوځي نو ساینس هوایي چې دا ګیس ده او حدیث کې دا راځي چې دا ګناه له وجې نه خوځي دا اوس موږ څنګه کوو موږ په دې نه پوهېږو ساینس وال وایي چې ګیس ته وایي دا ګیس بس ځمکه پټاو شي دا پټاو کېږي تاسو ته خو هر څوک ویني او حدیث کې دا دی چې دا ګناهونه دي ما ورته دا هیڅ خبره نه ده ته اعتراض نه ده مال ساینس بیانې سبب محرک او حدیث بیانې سبب باعث یعنی محرک کو گیس تا اصل محرک الله دا الله په گیس خوځي پیدا کون کوي الله دا تا الله او زوی درکې او په واده یې درکې واده درکې واده نه بعد بیا شرط وړي چې کم از کم یو کال خو تیر شي کنه میاشتې کې خو زوی نه کېږي بیا وتا زوی کېږي واده خو الله درکې زوی الله درکې خو داسې درکې چې ته به واده وکې واده م الله درکې بیا به کال تیر شي بیا به تا زوی کېږي نو مې ساینس بیانې سبب محرک ګیس ده اصل فایل الله دا په گیس خوځي احادیث بیانې سبب باعثه چې باعث څه ده باعث سره چې الله زما خوځي باعث ګناهونه دي نو حدیث سبب باعثه بیان کړو ساینس سبب محرکه بیان دي چې تعارض ده پیښ او مړی څه اوس موږ پوښ کړی وی چې دا دغه چې دا شریعت خدا وایي چې غیب علم صرف الله سره ده او دا هغه چې دی مخکې نه پیشنګوئی کوي چې دا سپوږمۍ به دې وخت کې تندر نسی هغه به تندر نسی نور یو کال مخکې پیشنګوئی کوي او بیا هغه شانتي وشي نو دا غیب څه کوي مننه غیب دې ته نه وایي دا غیب نه ده دا خو علم حسی ده علم غیب چاته وایي علم غیب یغ علم توای غاب عن الحس و بداهت العقل چې نه محسوسی انا عقل بداهت سره معلومیږي چې معمولی توجه د عقل سره معلوم شي دا غیب
یو معنی دا ده بل معنی دا ده علم الغیب هغه علم غاب عن الاسباب چې اسباب نه لري دې ته علم غیب وایي چې اسباب نه لري دا علم غیب ده دا ټول سببي علم ده دا د دروبین کې ورته ګوري شیشې لګوري دا شیشې خو مخ کې لا لګېدلې دي روم کې 1500 کاله مخ کې موسی چغمنی کتاب ریاضی کې لیکل ده شری چغمنی دا مخ کې نه دی مال هغه آلات ته اوس غټه ترقی شوې ده په دې شیشو کې او په دې کیسو کې په دې ماشینانو کې الله او شیشو کې ګوري دروبین آلاتو کې ګوري ا دې سپوږمۍ ټول منازل ورته معلوم دي په دروبین کې ویني چې دا 24 منازل دي ا دا حرکت دو په سترګو ویني په هغه دروبین کې ویني د سپوږمۍ حرکت ا دوی ته حساب معلومي چې دا یې داسې حرکت کې دومره ټیم کې دومره حرکت بیا دوی هغه حساب لګي چې دغه ټیم کې سپوږمۍ دیږي ته ورسي بیا په دې وخت کې د تندر نشي نور والا رڼا بدنه دینه غایب شي چې نور والا رڼا دینه غایب شي بیا د تور شي نور القمر مستفاد من نور الشمس دا خو مخصوصات دي ما دا خوش ماشینان دي آلات دي هغه آلاتو کې ورته ګوري په سترګو ویني د سپوږمۍ حرکات دا ټول ویني نو دا خو علمي حسي ده دا غیب علم نه ده غیب خو دې ته وایي فوق الاسباب چې اسباب له پاسه چې سبب نه یې پټي دا نه ده علم غیب دې ته غیب نه وایي تاسو نور ډېر تپوسونه وکړه بهرحال دا شو کیسه چې دلته څلور کتاب دي مونږ ویل یو کتاب د اصول الفقه دا د فخر الاسلام کتاب ده دا حنفی ده بل کتاب د تنقیح دا د عبید الله ابن مسعود کتاب ده هغه دا چې اصول فقه مشکل ترین کتاب ده پکې تفصیلات او اخوا دیخوا چې حذف څه زیادت دای وکړي دغه کتاب تنقیح جوړ بیا تنقیح په خپل هم ډیر ګران کتاب بیا په خپل د شرع وکړه هغه عبید الله ته د خپل کتاب په خپل شرع وکړه چې نام یې کې خدای توضیح نو په دې متن کې درې کتاب دي فخر الاسلام والاصول الفقه تنقیح د عبید الله ابن مسعود التوضیح دا په وزیر روان دي کرخنه برا دا درې روان دي ایو کته کتاب د تلوی کرخنه کته دا به تلوی ده یا علامه تفتازانی او تلوی باریک کتاب ده سخت علوم په کې چیر کړی دي اوس خو دا کال و درې کېږي وفاق ولګي د تلوی لری کړه بس آسان کار د لری کمیا باندې نو یې لری کړه طالبان هدي نه محروم شو کړ تلوی به څنګه پیژنیو تلوی علم به څنګه معلومیږي دا ډیره ګرانه ده صرف توضیح شو اوس خالی توضیح ویل کېږي دا دوه چوکاله کې دغه ځای چې کومه ده د اول خطبه دا د توضیح خطبه ده بسم الله الرحمن الرحیم حامدا لله تعالی اولا وثانیا عبارت داسې ده بسم الله الرحمن الرحیم حامدا لله تعالی اولا وثانیا ولعنان ثناء الیه ثانیا وعلى افضل رسول محمد صلى الله عليه وسلم وآله مسليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومسليا وبعد لا توزيدا فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود فإن العبد المتوسل عبيد الله بن مسعود دبر تاج الشريعة سعد جده وانجح جده يقول لما وفقني الله تعالى بتأليف تنقيح الوصول أردت أن أشرح مشكلاتي وأفتح مغلقاته معرضا عن شرح المواضع التي من لم يحلها بغير إطناب
لا يحل له النظر في ذلك الكتاب. دا دي توضیح عبارتونه دي ان شاء الله به وایو. سبحان الله وبحمده